د عاشوري د ورځې د روژې فضیلت دا دی چې الله رب العزت به زمونږ او ستاسو د یو کال ګناهونه معاف کړي. یعنی دا تیر کال چې څومره ګناهونه زمونږ نه شوي دا به د هغې دپاره الله رب العزت کفاره وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو نو ویې کتل چې یهودو به دغه روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې تاسو ولې د عاشورې د ورځې روژه نیسئ؟ نو هغې ورته وویلې چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله رب العزت د فرعون او د هغه د لښکر نه نجات ورکړ او فرعون الله رب العزت غر کړی او د هغې د شکریې دپاره د شکرانې په طور باندې مونږ دا روژه نیسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د موسی علیه السلام سره د دې یهودو نه زیاته مینه زمونږ ده، لهذا مونږ هم دا روژه نیسو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وفرمایل چې مونږ به روژه نیسو د عاشورې د ورځې، خو که چرته راتلونکی کال زه ژوندی ومه مونږ به روژې په داسې ترتیب سره نیسو چې لسم، یولسم یا نهم او لسم دا روژه به ورسره خامخا نیسو، یعنی دو روژې به نیسو. یوه روژه به نه نیسو ځکه چې په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي. مشابهت د یهودو سره چې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسب ونه ګڼلو او وی فرمایل چې تاسو روژه نیسئ نو تاسو به یا نهم د محرم او لسم د محرم نیسئ، یا لسم د محرم او یو لسم د محرم به خامخا نیسئ. لهذا یوه روژه نیول چې دی دا مکروه دی، د دې نه ځان وساتئ. او دو روژې چې دی دا به خامخا نیسئ، د دې فضایل ډېر زیات دي. او ورسره چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې ما تاسو وویلې حدیث کې فرمایي چې د دې په وجه سره به د دې په برکت سره به د دغې روژې الله رب العزت زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کوي او الله رب العزت به تیر شوي چې څومره د یو کال ګناهونه یې د هغې دپاره به دا روژه چې دی کفاره وګرځوي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د دې روژې ټول اهتمام وکړي. کوئ به انشاءالله